السلام علیکم زه یم انیس خان او نن دی د مې 14 تاریخ کال دی 2028 درې څلور غټ خبرې دي زموږ په خطې سره او د پاکستان حواله سره. یو خدا د چې صدر ټرمپ اته کاله پس د چین په دوره تللی د دورې له خلک ډیر اهمیت ورکوي، خو ځینې خلک وایي چې د دوره کې مخکې چې صدر ټرمپ تللی نو د هغه لاس برو او د چین لاس لاندې. اوس دواړه په برابر لاس دي او دواړه بکینی. د ایران جنگ حواله سره هم دا دوره ډیره اهم ده، خو د دوی خپل د بزنس مفادات دي. د صدر ټرمپ د AI آرټیفیشل انټيليجنس د یو پروجیکټ اعلان کړو چې پاغه کې موږ 1500 ارب ډالر انویسټمنټ وکړو او د فیوچر جنگونو د پاره ډیر اهم دی. نو هغه خلک وایي چې د ایران جنگ په وجه هغه پروجیکټ 3 کال لیټ شو او چین هغه پروجیکټ ته اوس ډیر نږدې دی. بل پکې دا وی د ریر ارث منرل مسلې دي چې د سمره د خلایی او د راکټو فیولز او هغه شیزونه دي پاغي باندې 70-80% د چین قبضه ده. نو دا د مفاداتو د کاروبارونو گیم دی. نن او سبا ډیر اهم ورځ ده، ګورو چې نن دا وی د دورې نه یا مشترکه پریس کانفرنس کې څه ویلي کیږي هغه به بیا تاسو ته ریپورت کوم. دویم یو خبر ډیر اهم دی او دا څه اخبار نه دی کړي. مخکې خو تاسو ته ما ویلو چې مختلف اخباراتو دا داوا کړی و، فاینانشل ټایمز کړی و، رائټرز کړی و چې سعودي عرب هم په ایران حمله کړی او یو دا و چې د ایران باندې د امریکای او د اسرائیل سره متحده عرب امارات هم حمله کړی و. دا ځکه ایران د ټول نه سیوا 2800 میزایل او ډرون په دوبۍ باندې فایر کړی دي. اوس یو بل انکشاف شو او دا انکشاف چې کم دی دا د اسرائیل وزیر اعظم چې دی داغه د دفتر د افیشل ټویټر اکاونټ نشوي دي. دا څه هوایي خبره نه ده او چې دوی د افیشل ټویټر اکاونټ نه کوي مطلب دا چې دوی به د دوبۍ نه اجازه غوښتي. د جنگ دوران صدر نیتنیاهو د دوبۍ یو انتهایی خفیه دوره کړې و چې هیڅ چاته پته نه و. اوس هغوی په خپله د دې انکشاف وکړو. خطې کې ګوره یو نوې ټراینګل جوړیږي. مونږ چې کله د سعودي عرب سره دفاعي معاهده وکړه نو دوبۍ لاړه او د هندوستان سره دفاعي معاهده وکړه او بیا تاسو خیالي نیتنیاهو او صدر مودي چې ډېر نږدې دي نو اوس ور سره په دې خطه کې نیتنیاهو دوبۍ او انډیا شو او مونږ چې یو نو زمونږ معاهده د سعودي عرب سره شوی نو هغه مونږ اکثر وایو امت مسلمه. دا ټول یو فراډ دی. امت مسلمه هر مسلمان ملک د خپل مفاداتو سوچ کوي. په فلسطین کې چې دا څومره شهادتونه شو 70,000 شهادتونه پای کې 42,000 ماشومان او ښځې دي. د اسرائیل نه د ټولي دنیا د یوازې مسلمانانو نه د مهذب دنیا د مغرب امریکا کې په کینیډا کې د خلکو شدید نفرتو په داسې موقع باندې متحده عرب امارات د اسرائیل سره ودرېږي نو دا یو ډېر عجیبه صورتحال دی. را روان دور کې به دا په خطه ډېر اثر ساتي او د متحده عرب امارات او د دوبۍ په منځ کې 30-40 کیلومتر فرق دی. نو چې مخکې به اسرائیل حمله کوله نو به شام او عراق او مختلف ملکونه کراس کول او ایران ته وراتلو. نو چې اوس دلته کې نږدې ورته کینی نو څه صورتحال وي او دا یوازې د ایران د پاره نه، اسرائیل یو عجیبه ملک دی، ټوله دنیا ته په ور کې ولاړه ده چې هغه راغی او په متحده عرب امارات کې کېناسو او متحده عرب امارات زمونږ نه 3 ارب ډالر هم خپل واغستې. ټول عمر به دا مونږ ته رول ورکولې، د شلو کالو قرضې را روانې وي، پروا نه وه. نو دا صورتحال زمونږ هم د تشویش باعث دی. الله دې زمونږ د ملک حفاظت وکړي. دا یو ډېر اهم خبر ومه چې تاسو سره شیر کوم. بل یو خبر پرون په قومي اسمبلی کې د MNA دی اقبال افریدي د تحریک انصاف او جنید اکبر صوبایي صدر دی دا په منځ کې جګړه هم شوې، تو مې شوې دي. خو اصل وجه څه وه؟
د طلال چودري وزیر مملکت دی هغه یو خبره وکړه چې د بلو پاسپورت باندې د اقبال افریدي زوی تللی دی اټلی ته اول ته پناه اخیستې زموږ بلو پاسپورت د سرکاري افسرانو ته ورکوي او ډېرو ملکونو کې د دوی ویزې ضرورت نه بس آن ارایول ورته سټمپ لګي په هغې باندې اقبال افریدي ووي چې زه د تحریک انصاف سره یم او زموږ باندې انتهایی ظلمونه کیږي نو که زما زوی لاړو هلته کې وکړه د دې ظالم نظام نه لاړو نو هغه ته د خپل دفاع حق دی خو د دې نه پس بیا زاهد ګشکوري یو صحافي دی هغه یو ډیټا شیر کړه چې چا نور سیاسي پناه اخیستې نو ډېره حیرانتیا ده او مختلف ملکونو کې کاروبارونه کوي خپل ملک کې نه کوي هغه بیا وایي زاهد ګشکوري چې 2 سابق وزیر اعظمان 3 سابق وزیر اعلیګان او 2 سابق سپیکرانو بچي بهر ملک کاروبار کوي پاکستان یې پرېښی دی بلې وی چې د پارلیمان 3 MNA بچو سیاسي پناه په بل ملک غوښتي ده یو د پارلیمان اعلی افسر سره د فیملی سویټزرلند کې سیاسي پناه غوښتي ده 15 سابق وفاقي وزران او یو موجوده وزیر هغه زامن چې دی بهر کاروبار سیټل کړي ملک ته نه راځي 32 سرکاري افسران چې دي د هغوی بچو فیملی د امریکې او د کینیډې شهریت اخیستی هغوی په دې ملک باندې اعتبار ختم دی او 620 نور سرکاري ملازمین چې اوس په نوکرو دي هغوی هم د نورو ملکونو نیشنلیټي اخیستی لکه موږ ته درس دا سرکاري خلک وایي د حب الوطنۍ راکوي په خپله په ملک او په دې نظام نه تنګ دي نو د بچو بندوبست اول کړی چې زه به ریټایر کېږم نو فوري به بهر ملک ته ځم دا زموږ بدقسمتي ده مونږ پاکستان د فرسوده نظام داسې حد ته رسولی دی چې کو سرکاري دی او کو غیر سرکاري دی کو وفاقي وزیر دی او کو صوبایي وزیر دی او کو ممبر دی او کو ناظم دی د ملک نه د تیښتې دغه کوي کوشش کوي ځکه چې دلته کاروبار محفوظ نه دی جان و مال محفوظ نه دی عزت محفوظ نه دی او کو ته معمولی سیاسي مخالفت کې نو بیا د باندې کیسونه او مسلې جوړي نو الله دې زموږ د دې ملک خپل ثواب وکړي ګلې گلزار ملک دی زه تاسو ته بار وایم چې د نااهله حکمرانانو او د بندو کمرو د غلطو فیصلو د وجې عوام او پاکستان دواړه زخمی دي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او ښه سوچ وکړئ په ښه سوچ کې څه ګناه نشته